نو چې وی لیکم نو بیا یې ورکم مولوي عباد الله ته او هغه تمام ته کمپوز کا پرنٹ کا بیا ته وخت لګې محنت دی مغز کپایي ده ځان له پکې ما زه د کتاب باب کې د حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي مورید رحمت الله علیه حضرت تانوي رحمت الله علیه به کتاب ولیکه نو بیا دغه درس ته چې به راغې نو دا یو کتاب دی دې موضوع باندې څوک به ولیکي چاپ به کړي نو یو مرید به لاس چپ کړي چې زه به وکړم حضرت تانوي رحمت الله علیه ورته ووایي وی چې ویلي کې او چاپې کې نو یې ځان له پکې مناسب مزدوري وکړه او یې ګوره ما له هم بیا 2 نسخې راړه نو بیا به ورته وخندل وی پیسې به د هغې در کوم صحیح نو زه هم دغسې کوم چې مولوي عباد الله 100 نسخې وغواړم نو هغه ته هم دا د 100 وایم ته کتاب په 100 ورکې نو زر کلکولیشن وکړم ضرب ورکړم صحیح نو چې 3 زره جوړېږي زه هغه له 15 زره وکړم د 2 زره بل څه کې بیا ولګوه همدا د ورکړو صفت پیدا کوي څه وکړئ د ورکړو صفت پیدا کوي الله تعالی به مو ښه ساتي الله تعالی به مو ښه ساتي وی یو سړي هغه د چا نه سوال وکړ نو هغه ورته یې روپۍ خو را سره نشته نو ورته وی نو ډوډۍ راکړه وی ډوډۍ را سره هم نشته نو ورته وی اوبه راکړه نو وی اوبه را سره هم نشته وی دا اور چې دې بل کړی دی دا ایرې مړي دي نو دا ایرې راکړه نو هغه ایرې راواغستې هغې ورله ورکړې نو بس چې ورکړې نو هغه ځای توی کړې وی زه په دې پته پوه نه شم نو هغه ورته یې دې پاټلی ته مې ښودلو چې د ورکړو طبیعت در کې پیدا شي نو وی نن دې ایرې ورکړې سبا به اور ورکې بله به اوبه ورکې بله به ډوډۍ ورکې بله به پیسې ورکول شروع کړې دا خبره هم ذهن کې راله نو دغه زما په خیال تاسو خو هم ایرې شروع کوئ خلکو له یې په مخ ورچوئ چې دا واخله صدقه لله ده صحیح نو عزیزانو عرض مې تاسو خفه خو نه یې کنی په خدای چې زه دومره ډېر ستړی یم چې کله راغلی نو بس تاسو ملګرو راته لکه دا رټي غویي کوپې اچولې دي د یو پیړ نه مې کوزوي په بل پیړ مې ورخېجوي ما اوس د مفتي شهاب الدین ته وایم زه هلته ورسېم په لومبۍ ورځ مې 7 بیانه وکړه په دې شمال کې او ما په 2مه ورځ مې 8 بیانه وکړه اوس په لاره به تلو مدرسې والا به راوتي جی اذن حدیث پکار دی خو چې ټول خلک راجمع دي خدای بندګانو ما ورته وی ما خو دا لیدلي چې سړی وتښتې پیسې غواړې بته ما د حدیث اجازت مې د بته په طریقه باندې نو لیدلی چېرته صحیح چې سړی یې رومال کا چې د حدیثو اجازت راکړه نو تاسو خو په زور باندې اجازت اخلئ ګپ مې ورسره ولګو نو بیا چې بلنم نو کوم میزبانان چې وو هغې وی چې بس خو زه ورته سند بیان کړم دا د حدیث توهین دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره بیا سترګې څنګه لګوم چې تا دغسې ډرامه تې جوړه کړه دا ډرامه خو نه ده صحیح نو زه به اوس دلته بیان کوم بیان نو هغه چې ماسخوتن چې اخري بیان به کوو 8 نمبر بیانو څومره 8 نمبر بیانو نو الله تعالی دې قبولیت ورکړي الله دې قبولیت ورکړي الله دې قبولیت ورکړي نو محترم ورونو عرض مې کو استاذ خدمت کې څه مې ویل میں بے حقیقی یو حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یصوم الرجل ویصلی یو سڑے بروجی نسی یو سڑے بمنزن کئی نفلی بلا دیر یا فرض یا واجب یا سنت ولیکنو یجزا بقدر عقلے خوار سڑی لدہ عبادت بدلہ داغه د عقل په انداز داغه د پوهې په انداز داغه د عقل په لیول به ورکولی شي چې د مونځ خو کو خو عقلا دی په مونځ پوهېده سوره د روژه خو نیوله خو عقلا دی په روژه پوهېده څنګه نو الله دې مونږ له عقل راکړي ټول امین وایي مولانا بیلګر صاحب قاضي صاحب ما بیان کړي وی قاضي صاحب وی خدای دې د عقل ستنې راوباسي چې 2 ځان له وم یو د ټولو خلکو له وم نو الله دې مونږ له عقل راکړي چې یصوم الرجل ویصلي ولکنه یجزا بقدر عقله ځکه عزیزانو مونږ عموما دا ذکر کوو چې د علم اسباب دي 3 اما بعد فان اسباب العلم 3 د علم اسباب دي 3 په 3 آلو باندې سړی علم حاصلوي یو په حواسو په سترګو ګوري په غوږ اوري په پوزه بویي په جبه سکی په بدن مسکی خو دا حواس دا یوازې د انسانانو خو نه دي حیواناتو کې هم دا 5 واړه شته که نشته لږ زور سره
دا پنځه واړه په حیواناتو کې هم شته. صحیح. بیا فلاسفه هغوی حواس خمسه باطنه ذکر کوي چې دا د حیوان دماغ انسان او بنیادي طور څه دی؟ حیوان دی. انسان څه دی؟ حیوان دی. ځکه حیوان څه کوي؟ ژوند دی پکې. نو په انسان کې هم ژوند دی. حیوان حرکت دی پکې. نو په انسان کې ایک زور سره حرکت دی. حیوان خوراک غواړي نو انسان. حیوان سکاک غواړي نو انسان. حیوان د ګرمۍ سرځای نه ځان بچ کوي. تاسو پهاړ کې خر کتلی دی؟ د اړ غرمه خو سوځول کوي نو دی دیوال ته ولاړي داسې. صحیح. او چې جپړ راشي تیزه سیلۍ باران او کله ګلی نو خر مو کتلی دی حالانکه دا قمقل شی بللی شي خو دا ډیفنس دا فطري شی دی. دفاع او پروټیکشن دا فطري شی دی. نو دی بیا داسې دیوال ته ولاړ چې د دې غاړې دا جپړ دی نو دی دیوال ته ولاړ یې سر یې کته کړی. صحیح. داسې ډېر شریف غوندې ته به وایي نه مراقبه کوي. صحیح شو. نو اوس دغه بیا حیوان نر او ماده یو ځای کېدل غواړي که نه غواړي؟ وایي نسلونه څنګه چلیږي؟ توالد تناسل کوي نر او ماده. هغه انسان هم دغه کوي بلکې انسان خو بل کار کوي نه. خصوصا پاکستان کې خو بل کار شته نه. لارې کوڅې ډکې دي. صحیح. ما یو کتاب تاسو له ولیکه حیات الزوجین. څه شی؟ همیشه خلک کتاب لیکي حقوق الزوجین. ما سړی حقوق پرېږده ژوند ورته وښیه چې ژوند ورته وښې نو حقوق او فرایض به ورته پخپله معلوم شي. نو ما ورته نوم ورکړه څه؟ حیات الزوجین. نو د بچو پکې مستقل چپټر دی. نو چې مې ولیکه نو ذکر مې کو نو یو مولوي صاحب راته وویل څنګه جي پابندي یې لګولی؟ ما بلکل تړلې مې دي چې دا خبره ذهن کې راکنه. صحیح شو. ما هلته مې علمي بحث پې کړی دی. ما داسې سالډ ایشو نه دی چې هر ځای علی السویه اپلیکیبل دی. ما زه لاړم هلته پاناما ته نو هلته کې آبادۍ کمېده نو هغوی ته مې ما غوښې خورئ خدای مو خوار که آبادۍ کمیږي. څه کېږي؟ آبادۍ کمیږي. خو ما چې پاکستان ته راشم دوی ته وایم خدای مو خوار که شي لږ کنټرول ورکوئ. لږ تاسو دا ټولې زرعي ځمکې په دې بلډینګونو باندې تباه بربادې کړې. دغه سره که نه ده؟ لوی لوی کورونه خلکو جوړ کړي دي. نو ما دا قبرونه جوړوي زرعي پیداوار باندې زرعي ځمکې مو تباه بربادې کړې. نو دا خو لکه د سیمټو قبرونه چې جوړ دي کې به زموږ زیارت وي ځکه چې خوراک دي نو مړېږي به. نو چې مړېږي نو دغه کور کې به دفن کوو. نو ما یو خدا کار وکړئ د خدای خاطر وکړئ چې لوی لوی کورونه بس کوئ. بس د معمول مطابق یو کور یوه. او دویم ما چې میدان مو راټینګ کړی نو دا میدان فرش کوئ. ما دا کچه پرېږدئ سبزي پکې کرئ. دا کچه پرېږدئ د میوې بوټي پکې کرئ. مه کرئ مه سبزي مه د میوې بوټي عام بیکیاڼه میکیاڼه پکې کرئ چې اکسیجن پیدا کیږي. زړ زړ مخونه مو نیولي دي ټول کاربن ډای اکساید خورئ. صحیح. نو ما وې ما دوه دا نولاب سے فیلډ دی. ما که دوه ونې دې ولګولې دا دوه کمرو له اکسیجن ورکوي. دوه ونې دې ولګولې دا انسان په خوراک ژوندی نه دی. دی په څه ژوندی دی؟ دی په اکسیجن ژوندی نه. تاسو ځان مړول غواړئ؟ د خبره وایئ که نه؟ ځان مړول غواړئ؟ نو ما وې ولړوئ فرشونه. صحیح. او ما دې کې ونې ولګوئ. دې کې څه وکئ؟ ونې. او ما ونې چې لګوئ هغه مغربي دنیا مخ په وړاندې ولې لاړه. هغوی کلایمیټ سټډي کي. هغوی سویل سټډي کي. یو موسم سټډي کي. بیا د هغې نه بعد نه سویل سټډي کي. نو چې سویل او کلایمیټ دواړه سټډي کي نو وایي د دې موسم او د دې خاورې مطابق ونه کومه یو ده. نو تاسو ټولو چینارونه کرلي دي. لاچي مو کرلې ده. سنبل مو کرلې. هغه د اوبو دشمنان دي درې واړه ونې. زیر زمین کې مې اوبه چې دي د هغې بیړۍ غر کړه دا ټولې ځمکې وچېږي. زیر زمین اوبه هغه دومره کته لاړې. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. نو د دې غور دپاره تاسو په خپله ذریعه جوړېږئ. نو ما وې د بدرۍ په غاړه وکره چینار وکره سنبل وکره او لاچي وکره او مله وکره. خو په زرعي ځمکه کې دا قسمه بوټي مه کره. هلته خو سویل ټیسټ کا چې زیر زمین اوبه کته لاړې نه شي. که زیر زمین اوبه لاړې نو د بره نه به ته ځمکې له سوره اوبه ورکې. هغې فصل کېږي بیا؟ هغې فصل نه کېږي. اصل خو نمي هغه ده چې جړې راخلي. تاسو زما په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ وایي که نه پوهېږئ نو بس کوم.
او خفه کېږئ پکې خوشحاله یې او که نه که خفه شوئ زه باسم